کباب او نورو ګرمو خوراکونو په رنګ د ګاڅرو حلوا هم د ژمي موسم یو لازمي جز ګڼل کیږي. مردان کې کال 1950 کې شروع کړی شوی د ګاڅرو حلوا نن هم د خپل ذایقې لپاره یو ځانګړی نوم لري. د ګاڅرو دا حلوا خوړلو لپاره د مردان ښار او مضافاتي سیمو په شمول د نورو ضلعو خلک هم مردان ته راځي. د دې حلوا په اړه د دې دکان مالک سنو پښتونخوا ته صدا رنګ ویلي دي. 1949 کې تقریبا دغه حلوا کار د مټۍ دکان خاجو همونگا دغه کوله سوچه غوړیم استعمالو پکې دا نور عام غوړیم استعمالو خشپشل کوالټي خمسدار جوړو کوشش کو ورته چې خلک ډېر ځای نه راځي کوشش دې هر ځای نه راځي کراچۍ پور راځي دلګي ته پور راځي په حواله دا بار ملکون نم راځي او بس راشي بابا الوارا سروخ ویډیو جوړ کی شو پلی ډیره کا دا خو دا چل به د الله پاک یو مهرباني فضل له بل نن سبا سوشل میډیا دور د ټیک ټاک نو به دا چا ویډیو کړل لګا دغه په ځبانه الله پاک ډیر مخکې کو ا زما خپل خدای پاک یو غټ یو عزت را الله راکړي دا کاروبار هم دې سره خدای پاک ډیر خپل روان کړي ډیر زبردست. دغه رنګ حلوا خوراک لپاره راغلي د مردان مسافاتي سیمې اوسیدونکي یو تن د دې حلوا تعریف صدا رنګ کړی دی. او دا بابا ماشاءالله ډېر ښکلی حلوا تیار یو ډېر مشهور سړی دی او ډېر مینه‌ناک دی. بل د ده له چې راشي د ده یو ډېره ښکلې طریقه ده تا سره ملاوېدو بیا د هغه تا ته د حلوا د کېښودو د ده حلوا ډېره مزېداره ده خوراک کې او دا کسان هم ډېر زبردست دي. د خیبر پښتونخوا نورو برخو په رنګ مردان هم د خوراکي سیزونو لپاره یو خپل نوم لري چې پکې د شنکر کباب، د بینک روډ غوښه، د شهیدانو بازار، د ګاڅرو حلوا او بدایوني پیړې یو ځانګړې ذایقه او خوند لري. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.